ته اوس هغه بیا هغه بچي وړل کتابونو کې لیکلي دي وایي د چین کې څه موده مخکې زلزله راغلې وه ډېره خطرناکه زلزله وه ډېر غټ غټ آبادي پکې ررتو شوي یو آبادي و چې وایي کله یې د هغې ملبه لر کړله نو یو ډډ غونته ځای و هغې کې یوه مور وه یو ورسره د پیو ماشوم و بچی دواړه بېهوشه پراته وو سپتال ته یې وړل علاج ورته شروع کوي دواړه په اوش کې رالل چې وی رالل نو د دې مورې د ګوتو دا سرونه ټول وینې شوي خوږ خوږ نو ډاکټران ورته وایي چې په تا خو ملبه نه ده رتاوه شوې دی په ډډ ځای کې وو د ګوتو دا سرونه دې ولې دا خوږ دي وینې وینې دي هغه مور ورته لیکل کوي هغه مور خبره کوي او ډاکټر د هغې مور بیان لیکي چې زما د ګوتو دا سرونه ولې ویني وی چې کله مونږ دې ډډ ځای کې ګیر شولو نو زما دا بچی چې و دا خو د پیو محتاج و ما دله پی ورکول دې کې ورځ نیمه تیر شو نو زما خوراک نه نو پی مې ختم شو چې پی مې ختم شو نو بیا به مې وله ګوته په خوله کې ورکوله نو چې په هغې د بچي ګزاره ونه شوله زه پوه شم چې زما دا بچی هلاکیږي نو ما د خپل ګوتو دا سرونه وټکولو او وینه به ترې راوتل هغه به مې دله په خوله کې ورکوله ما چې اوس زما د بچي ما ته خپل بچی پاتې شي د ګوتو سرونه یې ټکولي وو هغه وینه ترې بهیدلې وه هغه وینه یې بچي له ورکړې وه او د بچي ژوند یې بچ کړی و د داسې مور عزت ته سلام دی د داسې مور غیرت ته سلام دی نن هغه مور ده د بچو نه سرونه ټکوي او پریاد الله ته کوي او الوات پی لګیا دی او په مور باندې اړم دی او مور د مور بیزتی شروع ده د مور خفګان شروع دی مور چیخ و پریاد الله ته شروع کړی به هر صورت مور دا ډیره لویه سرمایه ده دا ډیره لویه ذخیره ده امام بخاری رحمت الله علیه وګورئ امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کتاب یې لیکلی هغه د یو جلد پروت دی وایي ګورئ دا ماشومان یې اوچتولی هم نشي دومره غټ کتاب یې د احادیثو لیکلی دی وایي دی په سترګو ړون وړون او دومره کتاب یې لیکلی مور به یې دعاګانې کولې الله زما د بچي نظر واپس کا زوام ای بچیا ستا مور ژوندی ده او ته د امتحان په پرچو کې نښتې مور دې شتې وایي آو هم ښه ډیره د تعجب خبره نه ده تا ته رکاوټ راغلی دی او کور کې د مور شته د امام بخاري نظر د مور په دعا واپس شوی نظر امتحان څه خبره ده وی مور به دعاګانې کولې چې الله زما د بچي نظر واپس کا مور وی خوب مې ولیدو ابراهیم علیه السلام مې په خوب کې ولیدو ابراهیم علیه السلام راته وایي وی مورې ستا دعا الله قبول کړله او چې ویښه شي او بچي ته دې وګورې نو نظر به یې بحالي وی چې ویښه شومه او بچي ته مې وکتل د امام بخاري نظر واپس راغلی بخاري شریف یې ولیک ته امتحان کې نښتې او مور شته او په دعاګانو پسې ګرځې مخې ته مشکل شته بایزید بوستامي رحمت الله علیه دا څومره لوی عالم دی وی دنه چا تپوس وکړو چې الله تعالی دا دومره ولایت څنګه درکړی ډېر د ولایت خاوند دی وی چې یو ورځ مې مور د ژمي په شپه کې اوبه وغوښتلې چې ماله اوبه نن ورشه که نه مور دې بچي ته ووایي چې ماله اوبه بچی چې مور ته وینا کوي د اوبو لیدی خو دی چې بچی نن څنګه مور ته وینا کوي د اوبو بیا به ډېر ستومانه یو نو وی چې مور مې د اوبو غږ وکړو نو وی زه پاسېدلمه او ما مور ته اوبه ونیولې نو وی مور مې خوبه وه نو سترګې ورغلې او وی زه نیغ ولاړم جام مې نیولی و مور اوده وه چې سحر مې د مور سترګې وغړېدلې او زما په لاس کې جام ولیده نو وی بې اختیاره یې دعا وکړله وی د حقې ورځې نه راباندې الله د ولایت دروازې کولو کړي د ولایت حسن رضی الله تعالی عنه د فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی دی ډوډۍ به ورسره یو ځای نه خوړله یو ورځ مور راو حسنه ما سره ته ولې ډوډۍ یو ځای نه خورې ته ما سره ډوډۍ ولې یو ځای نه خورې وی تا سره ځکه ډوډۍ نه خورمه چې زه وامه چې که ما تا یوې ډوډۍ ته کینو
او یو سیز ستا خوښ شي او هغې نه ته نوڼی الې چرته او ما ته پته نه هغه سیز زه په نوڼی اوچت کمه نو هسې نه چې ستا په نافرمانو کې شمار شمه هغه سیز زه په نوڼی اوچت کمه نو هسې نه چې ستا په نافرمانو کې شمار شمه هغې ورته وې زما درته اجازت دی خوره زما سره یو ځای ډوډۍ نن بچې وایي وی د مور او پلار مثال د موبایل دی چې ایزي لوډ ورته کوي نو وی ښي چې پیسې وله ورکوي چې نه کوي ورته نه وی نه زه هم پوخا به چرته عاق شوی پوخا هسې به ځان له سجدې لګئ هسې به حجونه او عمرې کوي پوخا به عاق شوی لاړ شه د مور سره خبرې دوباره وکړه دا بوډا پلار دې چرته کېنوه تپوس ترې وکړه پلاره چرته عاق کړی خو دې نه ما خو تا پسې ډېرې بدې خبرې کړي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې د یو سړي پلار را روانو او بل ترې نه تپوس وکړو چې دا څه دا څوک دی دته په ځان بد ښکاري چې دا مې پلار دی دی ورته ووایي چې دا زما رشته دار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا الک عاق شو عاق دا مونږ چې ورته پښتو کې وایو زه حق کوم عدالت ته ځم دا عاق کول دی نو چې په دغې خبره عاق کېږي نو څه دې خیال دی اخو ورته وایي سپی غلی شه پلار ته وایي دا ماډرن دور دی لرشه ته پکې چا راوستی لرشه کنې راکاږم دی مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی وی یو پلار سره بچې په غېږ کې ناست و بچې لوی کو بچی پلاران بچی لوی کی یو ورځ پلار بوډا دی او د بچی نه تپوس کی په دیوال کارغه ناست دی وی بچیا دا پورې څه ناستي نه دا پلار بچې ورته وی بابا کارغه دی دی ورته بیا وی بچیا پوری نه نه څه دی وی کارغه دی په درېم ځل وی بچیا څه دی ورته وی په سترګو ړوند شي خو کارغه دی که نه هغه پلار ورته وی ما پتا امتحان کو زما نظر خو برابر دی خو ته راکوټې وې زما په غېږ کې ناست وې او په دیوال کارغه کېناستو او تا زما نه یو کم سل پیرې تپوس کړی و ځکه ته خو ماشوم وې ماشوم بار بار ابو سړی ورته وی څه وی ابو سړی وی څه ابو بار امی د امي لړه ډک کې خو د امي یوه ورځ جواب غلط ورکړی دی وی تا ما نه یو کم سل پیرې تپوس کړی او ما یو کم سل پیرې ستا خوله ښکل کړې وه او ما جواب درکړی نن چې زه په دویم ځل تپوس کومه ته ما ته وایې په سترګو ړوند شي خو کارغه ناست دی دا ډېره لویه سرمایه ده به هر صورت انشاءالله دې موضوع باندې به نورې خبرې سبا که خیرې کوو انشاءالله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي کریم الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي کریم الله د چا چې مور او پلار ژوندي زمونږ سمیت الله دراز عمرونه یې نصیبه کړي الله دا سوری زمونږ مه ضایع کوه الله بیا به په سوري ناست یو او ځان به راته په غرمو ښکاري الله دا زمونږ سوري دی الله چرې دا سوري مه ضایع کوه الله مونږ ورته محتاج یو کریم الله د چا نه چې مور او پلار خپوي الله د مور او پلار ورسره جوړو پیدا کړي الله کریم الله د چا چې مور او پلار وفات دي الله مغفرت کاملی نصیبه کړي الله مغفرت کاملی نصیبه کړي الله د چا چې ژوندي دي الله دا سوري مه ضایع کوه الله دا سوري ژوندي وساته سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد